बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नन बमूंगा द 7th क्लास द बायोलॉजी टॉपिक नंबर 3 چې کوم دی रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को چونکه مخکې مونږه ریسپیریشن او ریسپیریټری سیستم ډیسکس کو نو په دغه ریسپیریټری سیستم کې کمی بیماری لګي د دغه بیمارو علاج څه دی او دغه بیماری د څه د وجنه لګي نو دا مونږه ډیسکس کو په دې ټاپک کې نن ټاپک کې زموږ سره د استما و ډیسکس کو نمونیا کامن کولډ ट्यूबरकुलोसिस टीबी چې وته ویل کېږي سموکینګ او کووډ 19 چې کوم دی دا به ډیسکس کو کرونا وایرس چونکه تاسو بوک کې ذکر نشته دی خو نن سبا حالات داسې دي چې د کرونا وایرس د وجې نه خلکو ته ډیر زیات مسلې جوړې شولې ډیر زیات خلک په تکلیف کې دي ډیر زیات خلک چې کم دي ذهني طور هم خراب کړي دي نو داغه باره کې چې تاسو سو ذهن کې شکونه یا هر څه په دې ټاپک ان شاء الله تاسو کلیر شي تاسو په دې باندې ځان پوهه کړئ او بل خبره ده چې کم سیفټي میجرمنٹ په دې کې تاسو ته وایم نو کوشش کوئ تاسو په هغه باندې عمل وکړئ چې دغه بیماری نه ځان وساتئ چونکه ډیر زیات خلک ته نه افیکټ شو نو چونکه په ټاپک کې نشته د خدام یو ریسپیریټری ډیسऑर्डर دی ریسپیریټری ډیسऑर्डर کاز کوي نو موږ به دې ټاپک سره ډیسکس کوو بیا په لاست کې اسایمنټ څنګه چې نور کله تاسو اسایمنټ ملوي د سیبا په دې کې تاسو ته اسایمنټ ریسپیریټری ډیسऑर्डर یا لنګز ډیزیز داسې ډیزیز دی چې د جراثیم د وجې نه کاز کیږي او دا زمونږه ریسپیریټری سیستم افیکټ کوي ریسپیریټری سیستم چې کوم د ګیسیس ایکسچینج لپاره دی کم ټیشوز دي کم ارګنز دي چې هغه ګیسیس ایکسچینج کوي د اکسیجن او د کاربن ډای اکساید په منځ کې ایکسچینج کوي نو دغه سیستم ډیسټرب شي او په ساغستو کې خلکو ته تکلیف شي او دغه سیستم ټول چې کوم دی ډیسټرب شي نو کم کنډیشن کاز کې موږ ډیسکس کو په دې ریسپیریټری ټریک چې کوم دی کپاغه کې ټریکیا ته هم بیماری لګې دي شي برونکایتا برونکیولز تا الویولای تا پلیورا کم چې زموږ سره د لنګز چاپیرا پروټیکټیو یو کور دی یو کیویټي دا نو هغه پلیورل کیویټي چې کوم دا هغه ته بیماری لګې دي شي نروز چې کوم دی یا د هغه مسلز چې کوم دي خو موږ با یو سو سيزونه یو سو بیماری به ډیسکس کو ټولي نشو ډیسکس کولای دلته کې به تاسو مخکې نوې کلاسونه کې به بیا تاسو په تفصیل سره ډیسکس کوئ استما چې کوم دی یو لانګ ټرم ډیزیز اف د لنګز دی چې دا ډېر د لانګ ټرم د پاره دا ایروي چې کوم دی په دې کې انفلیمیشن کوي انفلیمیشن دا سه لکه څنګه سره ایروي چې کوم دی دا غي چې کوم نارمل ډایمیټر دی تاسو دا وګورئ لکه د دې نارمل دا ډایمیټر شو نو په دې کې ایر ایزیلی پاس کیږي نو دې په دې مسلز کې انفلیمیشن شو دا وپړسېدلو چې دا وپړسېدل نو دا ګور دا ایروي دنه ورکوټی شولا تنگ شولا نو د دې سره په ساغستو کې تکلیف شي خلکو ته او بیا چې چل کیږي چې ټوخیږي خلکو आवाज کې داسې سنگارې هم ترازی او د سا لندلند کیږي او بل دا سینه چې کم دی دا سخته کیږي وزاره دا زموږ سره د دې استما چې کم دی سمپټمز دي د څه د وجنه کیږي نو ایربورن سبستانسز داسې چې لکه په هوا کې چرته جراثیم مراسم چې کم دی په دې هوا کې په ډست کې شامل شي یا پالن گرین چې کم دی د بوټونو چې کم دا پالنز دای کیږي د ګلونو ډست چې کم دی زموږ سره مایټس مولډ سپورز پټ ډندرز مطلب د زناور نه چې کم دی دا ویختو د پښونه یا د سپینه یا د شنده ویخته چې کم دی ډندرز چې کم دی د دې د وجنوم کې کاکروچ ویست نو دا زموږ سره چې کم دی دا د دې مین کازز دی ریسپیریټری انفیکشنز سچ از د کامن کولډ د وجنوم کې فزیکل اکټیویټي د وجنوم کې صحیح ده ایکسرسایز فزیکل اکټیویټي هغه ته ایکسرسایز انډیوسډ استما ویل کېږي یا د یخي هوا د وجنوم کېږي چې ډېر یخ هوا کې خلک نیکسٹ زموږ سره راځي نمونیا چې کوم دی دا زموږ سره انفیکشن دی په یو پیپړه کې یا په دوانو تم کې دي شي یو تم کې دي شي بیکټیریا وایرس یا فنجای چې کوم د داغه د وجنه کېږي دا او دا انفیکشن چې کوم دی څه چل کوي inflammation in the air sac in your lungs په lungs کې چې کوم هغه الویولای مونږ ویلو کنه air sacs چې کوم دی نو دې پاغه کې انفلیمیشن وکي او پاغه کې فلوید راجم شي ٹھیک شو په خبر باندې پوه شوي نو دا د پس نو چې وته ویلې کېږي یا فلوید نه ډک شي
او چې کله دا ډک شي چې مونږه ساه اخلو نو د هوا د پاره سپیس نه نو مونږ ته بیا چې کم دی ساه لنډه لنډه کیږي. نمونیا چې کم دی د وایرس د وجې نوم کیږي، د بیکټیریا د وجې نوم کیږي، د فنجای د وجې نوم کیږي. او زمون سره نور کازز هم د دې کې دي شي. موست کامن ټایپ اف نمونیا چې کم دی هغه زمون سره د بیکټیریا د وجې نه کیږي چې هغه ته مونږه سټریپټوکوکس نیمونای وایو. دا زیات تر نمونیا د دې د وجې نه کیږي. کامن کولډ زمون سره څه شی دی؟ نو کامن کولډ چې کم دی یو وایرل انفیکشن دی چې دا پوزې ته کیږي، مری ته کیږي، لکه اپر ریسپیریټری ټریک چې کم دی لکه پوز او مری چې کم دی دا هغې ته کیږي. دا زیاتر خو هارملیس دی، چاته دومره نقصان نه ورکوي، خو دا چې تکلیف یې لږ شانتي یي انسان ته، دا چې پوزه بهیږي، پرنجیږي خلکو. او بل دا چې زموږ سره د ډېر شي قسمه وایرس دي چې د هغې د وجې نه کامن کولډ کیدی شي زموږ سره. کم ماشومان چې د 6 کالو نه کمي نو هغوی ته ډېر زیات کامن کولډ کیږي. او هیلتي اډلټس ته هم کیدی شي خو هغوی ته لږ چانسز کمي. ها د کامن کولډ نه چې کم دی زیات تر خلک په 10 ورځو کې ریکور شي. ټیک شو. او سمپټم اکثر چې کم دی د ډیر وخت پورې هم شي. کم انسان چې سیګریټ میګریټ سکي نو هغوی باندې اکثر دا سمپټم د ډیرو ورځو دپاره خو نارمل چې ډیر زیات شي 10 ورځې او ډیر کم شي نو بیا 3 ورځو پورې کامن کولډ خامخا په خپله باندې ښه کیږي. د دې لپاره سم میډیسن خوراک ته ضرورت نشته. هو سمپټمز کمول لپاره لکه داسې انټي الرجیک وغیره سړی وخوري نو خیر دی. کامن کولډ کازز زموږ سره څه دي؟ دا زموږ سره ډیر شي ټایپس اف وایرس دي چې د هغې د وجې نه کیږي. لکه زموږ سره راینو وایرس اور د موست کامن کلپریټ دا ډیر زیات چې کوم دی د راینو وایرس د وجې نه کیږي. د لاندې ډایګرام تاسو ته ښکاري د راینو وایرس ډایګرام دی. ښه A cold virus enters your body through your mouth. د خولې په ذریعه ننوځي، د سترګو په ذریعه ننوځي، د پوزې په ذریعه باندې ننوځي. د وایرس can spread through droplets in the air. او د droplets چې کوم په هوا کې د یو انسان کله خبرې کوي او د خولې نه چې کوم د هوا راوځي په دې کې واټر droplets یې په هغې باندې هم چې کوم دی بل انسان ته ټرانسفر کیږي. when someone who is sick cough sneeze or talk خبرې کوي، پرنجیږي یا ټوخیږي نو هغه د خولې نه چې کوم د ډراپلیټس راوځي او بل انسان ورته مخامخ ولاړي نو هغه ته ډایرکټ چې کوم دی کامن کولډ کاز کیږي. بل دا چې هینډ ټو هینډ کانټیکټ چې کوم دی لاس میلاولو سره چې کوم دی هم چې کوم دی دا شیر کیږي بل انسان ته چې کوم دی رسی. کنټامینیټډ ابجیکټ دی یو سیز دی په هغې چا پرنجی کړی دی، په هغې جراثیم پراته دي، په هغې ته لاس کېښودو، که هغه لوښي دی، که تولیه ده، که ټلیفون دی، موبایل که نه صحیح ده نو هغې ټچ کول او د هغې نه بعد خپل سترګې ټچ کول یا پوزه پاکول یا چې کوم دی خولې له لاس وروړل نو دا ایکسپوژر شو د هغه جراثیمو ته ستا نو کامن کولډ د دې د وجې نه ډېر زیات کیدی شي. داسې قسمه سیزونه به تاسو ځان ساتئ. ټیوبرکلوسس ټي بي ساده الفاظو کې ورته مونږ وایو دا یو ډیزیز دی چې د بیکټیریا د وجې نه کیږي چې هغې ته مونږ مایکو بیکټیریم ټیوبرکلوسس وایو. The bacteria usually attack the lungs. ګور اٹیک دی په لنګز باندې کوي but they can also damage other parts of the body. نور parts ته هم چې کوم دی زموږ سره ګورې نمو دغه کیدی شي ټي بي کیدی شي. TB spreads through the air when a person with TB of the lungs or throat cough, sneeze or talk. ګوره څنګه چې د کامن کولډ خبره مو وکړله دغه شانتې TB مریض سره به هم ډېر نږدې نه کینې نو هغه هم د خبرو نه، د ټوخي نه، د هغه د پرنجي نه چې کوم دی د هغې په واټر ډراپلیټس کې دغه بیکټیریا چې کوم دی په هغې کې شاملیږي او بل انسان ته چې کوم دی ټرانسفر کیږي. لکه دا 2 کسان دي، یو کس خبرې کوي او دی چې کوم دی واټر ډراپلیټس راوځي د هغې سره ورسره دا مایکو بیکټیریم چې کوم دی ورسره هم راووتله نو بل انسان چې ساه اخلي د هغو لنګس ته ځي. چونکې خطرناک ډیزیز دی ځان ساتل پکار دی. داسې قسمه خلکو سره به لږ شان فاصله باندې کړي. د سموکینګ په باره کې څه خبره کوي چې ټوبیکو سموکینګ از د پریکټس آف سموکینګ ټوبیکو اینډ انهیلینګ ټوبیکو سموک. مطلب سیګریټ سکل او د تمباکو هغه لوګي چې کوم دی هغه دننه بوتلل دا زموږ سره سموکینګ شو. A broader definition may include simply taking tobacco smoke into the mouth. The tobacco لوګي خولې ته بوتلل and then releasing it او بیا پرېښودل as is done by some with tobacco pipes and cigars. د tobacco pipes په ذریعه باندې هم کیږي او سیګار په ذریعه باندې هم کیږي.
ها دا غشو سیګریټ سکل شو خو د دې نقصانات سودي نو ګوره ډیر زیات نقصانات دي د ټول نغټه خبره خدا چې ایج اگزر کېږي انسان زر بوډا کېږي لاس اف سنس اف سمیل اینڈ ټیسټ ګوره د سمیل د سونګنی کې قوت او د ټیسټ کولو قوت چې کم دی هغه چې کم دی لاس کېدی شي کمپلیټلی د انسان غاښونه بزیړي غاښونه چې کم دی د اورای به تختی د بلدار چې بیډ بریث سا چې کم دی دا چې ګنده غون تسمیل به سر راوځي بلدا د خلی چې کم دی کینسر خلکو ته لګي د جبي کینسر لګي د شونډو کینسر لګي د پوزي کینسر د لګېدو هم خطرې وسره هیرینګ لاس سرم کې دي شي غوګونه چې کم دی او سرکار پرې خو دي شي لرنجل اینڈ پیرنجل کینسر د لارینکس او د پیرنکس کینسر وسره کې دي شي contributes to osteoporosis دا اډو کې چې کم دی کمزوري کېږي دا غي سرپای کې هولز پیدا کېږي دا سي ډیر زیات کمزوري شي نازک شي نو هغه هم د دې د وجنه چې کم دی په کې کنټریبیوشن کوي شارټنس اف بریث سالنډي چې کم دی د دې د وجنه کې دي شي کفینګ ټو خیرات لل شو هارت ډیزیز د زړه چې بیماری دي هم د دې د وجنه کې دي شي blockage in blood supply block کې دي شي that can lead to heart attack چې دا غي د وجنه heart attack هم کې دي شي high blood pressure hypertension blood pressure وسره ډیر زیات high راځوس کووډ-19 طرف ته کرونا وایرس 19 چې کم دی 2019 مطلب د دې پوره نوم چې کم دی کرونا وایرس ډیزیز 2019 د دې کووډ-19 چې کم دی د دې کرونا وایرس ډیزیز 2019 abbreviation دی corona virus are a family of virus that can cause illness such as the common cold ګوره دا یو داسې وایرس دی چې دا common cold کاس کوي خلکو ته ګوره common cold ماته ستوي چې هغه د راینو وایرس د وجه نه کېدو خو چې کم زمون سره د کرونا فیملی چې کم وایرس دي دا غي د وجه نه کېږي غم کامن کولډ دی خو اغلک شانتي سیویر اکیوټ ریسپیریټری سنډروم سارس وته ویل کېږي سیویر acute respiratory syndrome دا کاس کوي and middle east respiratory syndrome یا مرس چې کوم دی دم کاس کوي in 2019 a new coronavirus was identified as the cause of a disease outbreak that originated in China Wuhan city چې کوم دی پاغي کې په چاینا کې 2019 کې چې کوم دی څنګه سره یو نوې آوټ بریک شو خو دغه کم کرونا وایرس چې کوم دی د فیملی چې کوم دی دا خو ډیر اولډ دا خدا چې کوم کووډ-19 دا چې کوم راغی دا نوې ټایپ چې دی کوم راغی دا لکشانتي جینیټیکلی چینج او ماډیفایډ میوټیشن پکې شو نو د دې نقصانات زیات شو ویکسین نشته دی چې ویکسین راشي نو ان شاء الله به دا هم د نور بشانتي یو عام سیس پاتې شي the virus is now known as the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS-CoV-2 صحیح ده کنه severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 that is the complete name there the disease at cause is called coronavirus disease کوم بیماری چې خلکو ته لګي نو هغه ته coronavirus disease وي کووډ وته ویل کیږي 2019 year وسره چې کوم دی دا خی In March 2020 the World Health Organization declared this outbreak a pandemic په 2020 کې چې کوم دی په مارچ کې WHO چې کوم دی د پاندیمیک وي چونکه دا زموږ سره په بره زمونو کې او په ډیر ملکونو کې چې کوم دی خورش ولکه دا په یو لوکل ایریا کې بیماری پاتې نشو راکده یو خاص علاقې بیماری نشو بلکې د ټولو دنیا بیماری شوله په ډیر ملکونو کې چې کوم دی دا ښکارش ولا نو دیته پاندیمیک وي The causes of the infection with the new coronavirus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 or SARS-CoV-2 causes coronavirus disease. The coronavirus disease چې کوم دی دا هم د SARS-CoV-2 سره د وجنه کیږي. It's unclear exactly how contagious the new coronavirus is. چې دا څومره contagious دی نو بل کس څومره زر لګیدي شي ډیر زیات خو completely unclear نه ده خو بیا ډیټا مونږ ته دا ښيي چې person to person چې کوم دی دا ترانسفر کیږي څنګه کله چې په کلوز کانټیکټ کې خلک راشي within about 6 feet د 6 feet نه چې فاصله کمیږي نو چانسز زیاتی چې کم کس انفیکټډ دی دا غونه دی دا بل کس چې کم دی انفیکشن are 2 meters
The virus spread by respiratory droplets released when someone with virus cough, sneeze or talk. څنګه چې common cold د یو نه بل ته لګېدو دغه شانتي دی هم ترانسفر کیږي. It can also spread a person if a person touches a surface with the virus. اوس یو surface ته هغه چې کوم دی په هغې باندې دا وایرس پروت دی او هغه تا ټچ کو لاس دې وله ویوړل هغه لاس چې کوم دی تا خولې له ویوړل پوزې له دې ویوړل یا سترګو له نو وایرس چې کوم دی دا باډي ته ترانسفر کیږي. دا شانتي دوی د دې هیستوري باره کې دا خبره کوي چې کرونا وایرس چې کوم دی دا زموږ سره پهله بیټ ته لګېدلو بیا د هغې نه چې کوم دی هیومن انفیکټ شو د هیومن چې کوم دی هغه ټریول کوو په ګیدرینګ کې نور خلکو سره شامل شو د واټر ډراپلیټس په ذریعه باندې هغوی ته ولګېدو بیا د هغوی نه نورو خلکو ته هغوی نور خپل ملګرو له لاړل دغه شانتي دا بیماري خوره شوې ده. د دې سمټمز چې دي موږ ته به څنګه پته لګي نو ګوره د دې سمټمز چې کوم دي څه چل دی چې sign and symptoms of COVID-19 may appear 2 to 14 days after exposure and can include ګوره د دوه نه واخله د 14 ورځو په منځ کې د دې سمټمز چې کوم دی خلکو ته ښکاره کیږي. ګوره تبه راتلل د دې سمټم دی ټوخی کول وچ ټوخی کول شارټنس او برث ساه لنډه لنډه کېدل یا په ساه اخیستو کې تکلیف. نور سمټم د دې د ټایرډنس چې کوم دی ستړیوالی په وجود کې دردونه پوزه بایدل سور تروټ مری چې کوم دی خوږېدل په سر باندې درد او ډایریا خېټه ورسره خرابېدل وامیټینګ الټی کول ورسره. ځینې خلک چې کوم دی هغوی ته لاس اف سمیل اور ټیسټ هم چې کوم دی داسې دغه ورته راځي چې هغوی ټیسټ او سمیل چې کوم دی هغه ابیلیټي لاس شي. نو دا د سمټمز دي دا به یاد ساتئ. نو داسې قسمه سمټمز کو چاته راځي نو پاسبل دی چې هغو ته کرونا وایرس لګېدلي. ها یو خبره بل یاد ساتئ چې دا زموږ سره د دې سمټمز چې کوم دي دا زموږ سره د ډیر کم نه د ډیر سیویر پورې کېدی شي فرام مایلډ ټو ویری سیویر ډیر زیات سیویر هم کېدی شي ډیر کم ځینې خلک چې هغوی د دې نه خبر هم نشي بیماریو ته ولګي د هغوی ایمیون سیستم دومره سترانګ وي چې هغوی ته پته هم نه لګي او د هغوی باډي په خپله باندې خپل ډیفنس میکانیزم چې کوم دی هغه د هغې دغه جراثیمو خلاف د دې پروټیکشن وکړي ته اډوسو پته ونه لګي. او بعض ځینې انسان چونکې الریډي بیماري ورته الریډي نو هغو ته ډیر زیات مسلې کاز کړي او سیویر کیس طرف ته لاړ شي. Some people may have no symptom at all. ځینو ته اډو سمټم د سره را نشي. People have who are older څوک چې ډیر زیات بوډاګان دي یا چې کوم دی چاته کرونیک میډیکل کنډیشن دی لکه د زړه مسله ده وته د لنګز بیماری ده وته د مخکې نه یا ډایبیټیز وته دی شوګر دی وته صحیح ده یا د هغوی ایمیون سیستم کمزوری دی نو دوی ته زیات ریسک دی چې دوی ته دا بیماری ولګي. This is similar to what is seen with other respiratory illness such as influenza. او دا هم د انفلوئنزا هم داسې دي چې چا ته مسلې جو هغوی ډېر زیات خرابېږي چې څوک ټکي نو هغوی ته زر ریکور شي. نو د کرونا وایرس هم دغه څیز دی چې کم انسان الریډي ایمیون سیستم ویک دی نور بیماری ورته دي نو هغوی ته زیات تر چانسز دي چې هغوی ته د بیماري ولګي ډېر په اسانه باندې. او مطلب دا چې کنډیشن ولا ډیر زیات خراب کی ګورې ځینو خلکو ته خو لګي هغوی ته خبر هم نشي خو چې کم خلکو ته الریډي څه مسلې دي نو هغوی باندې بیا ډیر زیات اثر انداز کیږي. ځان به څنګه ساتو پریونشن به څه کوو although there is no vaccine خو لا اویلیبل نه دی کوشش شروع دی چاینا چې کوم دی سیکنډ سټیج ته چې کوم دی د هغې هغه مرحله ورسېدله د هغې د ټیسټ کولو ده انشاءالله ډېر زر به راشي او فلحال خو اویلیبل نه دی چې دغه انفیکشن چې کوم دی مونږه روکتام وکړو خو بیا هم تاسو چې کوم دی څه سټپس اخیستی شئ چې د دغې رسک نه ځان وساتئ. ګوره هغسې دا ښه په غور سره واورئ چې avoid large events and mass gathering غټ ایونټس چې کوم دی هغه اوایډ کړئ مزه هغې ته ودونه شولو یا چې کوم دی داسې غټ فنکشنونه چې کوم دي ماس ګیدرینګ چې په کم ځای کې کېږي خلک راجمع کېږي د هغې نه ځان ساتئ که هغه ګراوند دی که هغه سکول دی که هغه هر څه څیز دی خو چې کم ځای کې ګڼه جوړېږي نو د هغې نه به تاسو ځان ساتئ دې وجې نه ستاسو سکولونه هم بند دي. بل دا کلوز کانټیکټ چې کوم دی د چا سره کو د یو کس سره هم میلاوېږي نو ډېر زیات ورسره نږدې کېږه مه لکه 6 فیټ فاصله لازمي ساتئ یا 2 میټره صحیح ده. with anyone who is sick or his symptom چې چاته سمټم دی د هغو نه ځان ساته. keep distance between yourself and other if COVID-19 is spreading in your community. که په کمیونټي کې خورېږي نو ځان ساته تا ته پته هم ده چې دی بل کس تم نشته ما تم نشته خو خیر تم ځان ساته هغه به هم ځان ساتي. میبي
کې دې چې د بل کس ته یو هغه سمپټم لسی سمپټمز وته نه نو ځان بساته especially if you have a higher risk of serious illness او قبل دا که ته already کمزورې وجود دي کمزوري بیا خو ډیر ځان ساته wash your hands often with soap په صابون باندې لاس انځه ساده صابون کم چې په کورونو کې پراتی په هغه باندې تاسو لاس انځه یا هاند واش باندې انځه and water for at least 20 seconds د 20 سکند لپاره ګوره تاسو به د لاس چې کم دی مګر چې د صابون تاسو په لاس باندې 20 سکند پورې لازمی or use an alcohol based sanitizer that contain at least 60% of alcohol دا چې سینیټایزر یوز کوي چې 60% الکوهول پکې موجود وي دا غي سره هم د جراثیم کل کیږي ډیر شي سینیټایزر په بازارونو کې خرڅيږي ځان له کوړه راوړل cover your mouth and nose with your elbow کو فرض کا نور څه نشته دی خو بس خلک چې کم دی څنګه د پلاس باندې د پوزه پټي دغه شانتي پلاس باندې په البو باندې پټي اور ټیشو پیپر را واخلې when you cough or sneeze چې کله خلک پرنجې کې یا ټوخې کې نو خله ته لاس نه سي یا ته چې کم دی څنګه لو ته خلک داسې ونیسي throw away the used tissue کم ټیشو چې دی وته ونیسو خله ته او استعمال لیکو پوزي پاک نو هغه بیا غورځوا avoid touching your eyes سترګو لاس موړه پوزې له لاس موړه او خلیله کوشش کوو چې دې نه ځان وساتي ځکه چې موږ اکثر لاسونه په یو ځبل زبانې دو جراثیمي نو د دې نه بزان ساتي چې سترګو له پوزې له خلیله بلاس نه ورړي avoid sharing dishes لوخي شیر کول ګلاسونه شیر کول په یو ګلاس کې بس کل بیډینګ په یو بیډ کې سملاسل and other household items if you are sick فرض کې بیمار دا ټول شیزونه به چا سره نه شیر کې ستاسو ځان له لوخي ځان له بیډینګ بدی ځان له ګلاس بدی ٹھیک ده 14 days پورې به لازمي ته چې کم دي ځان بیل ساتي د خلکونه clean and disinfect high touch surface daily په کم ځګونو باندې چې لاس ډیلی لګي نو هغه چې کم دی روزانه صفا کوه او کوشش کوه چې ډیسانفیکټ کې یا په سینیټایزر پاغي باندې هم اړو لګاو یا په سپری خلک کې صحیح ده stay home from work د کار نه چټیو کې په کور کې اوسېږي سکول نه چټیو کې and public areas دغه ته هم مزه if you are sick کو فرض ک بیمار unless you are going to get medical care مطلب اسنه چې بیا ته چې کوم دی میډیکل کیر طرف ته لاړې avoid taking public transportation if you are sick کوشش کوئ چې پبلک ترانسپورت مې استعمالوي کو فرض کې انسان ته بیماری چاته پتی چې روز بیماری ما نو پبلک ترانسپورت استعمالول نه دی پکار ځکه چې پاغه کې نور خلکو تر دې بیماری د لګېدو خطرې ماسک اچول پکار دی ټیک ده کنه ها using mask in public may help reduce the spread from people who don't have symptoms نو که فرض کچا ته ای او هغه ماسک چولی نو داغه د وجه نور ته نه لګي او که فرض کچا ته نه او هغه ماسک چولی نو بل انسان سره میلاو شو هغه ته د بیماری ده نو چې دو ماسک چولی نو ته داغه ډراپلټس خله ته نه راځي نو دیتی پروټیکټډ دغه پریونشنز last کې home assignment What kind of safety precautions should be taken to avoid respiratory disorders? Respiratory disorder نزان ساته نکم safety precautions باخله. Write note on COVID-19 په دې باندې نوٹ لیکه د خپل ځان د نت نه کم چې مارته سو د دې نه پکې شامل کړي نو یو نوٹ په دې باندې ولیکه لازمی. Memorize the topic چې کم دی د یاد کړئ. صحیح ده. ټاپک ختم شو. Best of luck. Thank you. الله حافظ.